نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وصلی اللہ پاک فرمائی من الذین عادوا دا کسانو چې کوم یهودیان دي یحرفون الکلمه اغی دا ټکی دا الله د کتاب چې کوم دینو اړوي راړوي په خلو کې دا کلمې یعنی بے ضایع کوي د یو ځای بل ځای ته چې معنی او مطلب بدل شي دا هغې دپاره یا داسې الفاظ ووایي چې بس څوک په اړوپي نه شي داسې وي بس زر څه ووایي چې بس دا بل سړی په اړوپي نه شي چې مونږ څه ووایي او هغوی خلکو له دا ګمان ورکوي چې دا خدای د الله د کتاب نه وایي دا خدای د الله د کتاب نه مونږ ته خبرې کوي دا اهل کتاب دي بس الله به داسې لیکلي نو لهذا الله پاک دا فرمایل چې دا کسانو نه چې کوم یهودیان دي هغوی بې ضایع کوي یا اړوي راړوي کلمې د هغه تورات عن موادیه د هغه خپل ځای نه ویقولون او بیا وایي سمعنا مونږ واورېده وعصینا او نه معنا او مو نه منل دا داسې کار چې کله موسی علیه السلام دی له تورات راوړو نو د هغه وخت کې به انکار وکړو چې مونږ څنګه ومنو چې دا د خدای کتاب دی بیا موسی علیه السلام دی نه او یا کسان چې کوم دي بوتلل هلته کې چې راځئ چې تاسو سره خدای پاک ما سره چې کومې خبرې کوي یا به تاسو په خپلو غوږو واورئ چې کله موسی علیه السلام سره الله پاک خبرې کولې نو دی خبرې اورېدي دی وی دا څنګه خبرې دا څوک کوي مونږ خو یې نه وینو مونږ د الله پاک په خپل سترګو باندې ووینو هله به متصل کي بس په دې کې یو ګړس شو ټول بس ځمکه پړ مخې راپرېوته مردار شو چې مړه شو نو موسی علیه السلام الله ته په سجده پرېوتو یا الله دا خو احمقان دي که مقل دي خدای پاکه دی اوس ما راوستي دي زه خو کوس لاړم مې ژوندی نه پرېږدي وایي به را مشران تا ټول بوتلي په مشوره یې بوتلي هلته یې مړه کړو دا خو دی را ژوندي کې ته یا الله بس رحم پې وکړي معافې کړي بس الله والا بیا چې کوم دی ژوند ورکړو دی بیا را پاسېده بیا ورته یې منئ که نه منئ بیا یې بس خدای پاک چې کوم دی غر اوچت جبرائیل امین ته یې اوچت کړي پې دا تور دا غر چې داسې پې ډېره یې اوچته کړه داسې د غر یو ټوکړه یې پې اوچته کړه نو دی چې داسې وکتل نو ایک دم په سجده کې پرېوته او داسې کتل جي منو زړه کې به یې نه منو دا دومره دغه دي ښه یهودیان دا ډېر سرکشه قوم دی نو دی وایي سمعنا یا الله بس مونږ واورېده وحسینا او زړه کې به یې وي مړه نه منو که نه واسمع غیر مسمع او وایي مونږه واورېده خو په نه اورېدو په نیت سره وګوره داسې وراعنا او بل لفظ به دی څه وي وراعنا لفظ به وي لیم بالسنتهم زمونږه یعنی د دوی په ژبه کې د دې مطلب زمونږ شپونکیه دی به داسې راښکو دا ټکې نه دا پیغمبر علیه السلام ته دی نو وایي دا داسې ظالم قوم دی الله پاک د دوی هغه قباحتونه بیانوي دی کې دې آیات کې الله پاک د دوی هغه قباحتونه بیانوي چې دوی کې کم دا داسې غلط صفات دي غلط عادتونه دي پکې چې د هغې د وجې نه الله سبحانه وتعالی دی له سزاګانې ورکړي دا یهودیانو نو دی به وایي رسول علیه السلام ته او بیا به جبه پکې راتاو کا واعطانا فی الدین
او طنز کوونکي دي دی په دین کې په د خلکو په دین باندې که چا به ډېر په خشوع مونځ کول ډېر ریاکار ته وګوره ډېر داسې ځان یې ټیټ کړی دی او دغه کړی دی چې چا به ډېر په شوق سره مونځ کولو هغه ته به ریاکار وي او چې چا به زر زر کولو مړه به زر یې مونځ نه څه مطلب په یو کې به څوک نه پرېښوه نو بس دا یو نیم داسې وي چې هغه بس داسې کوي نو دی خو په خپله سم کولو نه او بس خلکو ته به کتره کته دی داسې کوي او هغه هغسې کوي او دا ښه عادت نه دی په خپل مونځ او دس باندې دغه وکړه ته یو سړي کې یو دغه ووینې نو بیا هغه سره په طریقې سره کښېنه لیک سلیک ورسره وکړه بیا ورسره یو څو خبرې اترې وکړه بیا ورسره دا خبره راوچېړه او ورته یې چې وروره زه خو دا مونځ ما داسې زده کړی دی او زه لږ تا ته اورو یا زه ته ما ته لږ ګوره چې دا سجده او دا رکوع زه صحیح کوم که نه نو که هغه ته بیا ډېر په طریقه وایي چې یاره وروره یا دا خو لږ په مزه کوه نو ښه به یو منټ دوه برې زیات ولګي خو الله کم کوي که نه نه که نه لکه نو خو خپل مونځ ته صحیح که چې تا ته وګوري څوک او خدای پاک هغه په راه راست کړي د ریاکارۍ نه بس تا الله خپل مخې ته کړه چې زه یا الله تا ته ولاړ یم او ډېر ښکلی مونځ کوه مزین کوه ډېر ښکلی رکوع سجده قومه جلسه قیام ډېر ښکلی په قلار تالی پکې مو زانګه را زانګه پکې ډېر ما او بس ښه ښکلی په خشوع او په خضوع سره د سجدې ځای ته ګورئ که نه او بیا توجه خپل سبق ته او الله ته ساتئ نو دلته کې الله پاک فرمایي چې ولو انهم قالوا کچری دی وی داسې ویلې سمعنا واطعنا اے الله مونږه واورېدو او تابعداري مو کا او ومنل یعنی دا چې مو څه واورېده یا الله دا مو ومنل په دې باندې به عمل کوو واسمع وانظرنا او د دې په ځای باندې ویلې دا واسمع غیر مسمع په ځای باندې ویلې واسمع وانظرنا او مونږه یعنی خپل په توجه سره واورېده په توجه سره مو واورېده یا الله او دا منلو په نیت مو واورېده دا نه چې په دې غوږ مو واورېده او په دې غوږ مو ویست او وانظرنا پیغمبر علیہ السلام وګوره مونږ طرف ته په طریقې سره ځکه چې د الله پیغمبر دی لکان خیر لهم نو دی دپاره به بیا دا خبره ډېره بهتره وه چې دی په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر و قیمت وی عزت وی نو دی به دا الفاظ ویل هغه مخکینی الفاظ به نه ویل چې د هغې معنی او مقصدونه نور جوړېږي دی به بیا صفا او ښکلې خبرې به یې کولې نو خیر لهم نو وی دا به دی دپاره ډېره بهتره وه و اقوما او دا به ډېره زیاته درسته خبره وه ولكن لعنهم الله لیکن لعنت کو الله پاک بکفرهم د دې په کفر سره دای چې را کوم کفر د خلینو ووستو او باسي نو الله پاک په دې باندې لعنت فلا يؤمنون الا قليلا نو پس دې ایمان نه وروړي مګر ډېر کم یعنی مفسرین او حضرات لیکلي دي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې یهودیانو چې کوم ایمان وروړي نو هغه لسو تم نه رسي او نصارا چې کوم ډېر زیات مسلمانان شي او د دې زړونه نرم دي په نسبت د بني اسرائیلو نصارا دا ټول عیسایان دي کنه دا چې موږ انګریزان چې ورته وایو دا نصارا دي کنه دلته کې الله پاک دا فرمایي چې نو وې دې د لپاره به دا ډېره بهتره وه فلا يؤمنون الا قليلا وې دې نه وروړي ایمان مګر ډېر کم مختص ته چې لس تم د تعداد نه رسي یا ایو الذین آمنو
یا ایو الذین ایا کسانو اوتو الکتابا چې ورکړی شوی دی ته کتاب آمینو ایمان راوړی الله ولا بیا دعوت ورکوي. ګوره الله څومره شفیق ذات دی، د دې هغه ټول حرکتونه ویني بیا ولا الله پاک حجت په قایمای چې په ورځ قیامت دا ونه وي چې مونږ ته چا دعوت نه راکړي. بما نزلنا هغه کتاب باندې چې نازل کړی دی مونږه مصدقا لما چې تصدیق کوونکی دی دا هغه کتاب معکم چې تاسو سره دی من قبل د دې کتاب نه مخکې یعنی تورات انجیل زبور چې کوم کتابونه نازل شوي دي نو هغه باندې ټول دی ایمان ساتي او دا هغه تصدیق کوونکی دی. الله پاک په قران کې ویلي کړي تاسو به مؤمنانو ته وایي چې تاسو په مخکینو کتابونو ایمان وروړئ، په مخکینو پیغمبرانو باندې به ایمان وروړئ. او ټول مسلمانانو دا عقیده ده چې کوم پیغمبرانو الله پاک را لېږلي هغه حق سچ نبیان دي د الله پاک، او کوم کتابونه الله پاک را لېږلي د خپل زمانه لپاره هغه حق سچ کتابونه وو او دی کپوی خو عمل پیوس نشتا اوس عمل لپاره قرآن پاک هغه والا سوکوس پاتې دي دا زمن کې یو کتابو بیا هغه نه پس الله پاک تورات نازل کو، تورات دا هغه نه مخکې راغله او بیا پکې انجیل الله پاک راولېږلو پای کې بیا ټول احکامات راغله. د انجیل نه پس بیا الله پاک قرآن پاک راولېږلو پای کې بیا ټول احکامات د مخکینو کتابونو هغه احکامات هم ټول په دې کې راغله بیا چې کوم الله باقی پاتې کې خو او چې کوم باقی نو پاتې کول نو هغه پرېښو، کوم باندې چې عمل تر قیامت پورې قائم کیږي نو هغه قرآن کې ذکر کړه الله پاک او مسلمانانو ته حکم کو چې اوس په دې باندې به عمل کوي. دلته الله پاک دا نو الله پاک فرمایي چې د دین مخکې یعنی د دې کتاب د مخکې چې کوم کتابونه نازل شوي دي نو دوی ټول په دې باندې ایمان لري. ان نطمس وجوها د دین مخکې وای تاسو ایمان وروړئ چې بدل کو مونږه مسخ کو مخونه تاسو یعنی د بعض خلکو چې څوک ایمان نه وروړي او هغه د حکم خلاف ورزي کوي او مونږ ولا مخونه چینج کو لکه څنګه چې مو مخکینی یعنی يهوديانو کې یو ډلې لا چانه مشادوغان جوړ کو چانه مخیندیران جوړ کو نو داسې وخت دراتلو مخکې ایمان وروړي الله په ګور دعوت ورکوي بیا فنردها على ادبارها او بیا وګرځو مونږه د دې دا ستونه د هغه شاګانو طرف ته نو دې کې دو طرف ته اشاره را پورز د قیامت په بعضی مخونه د ډیرو خلکو کاګوي کاګو هغه ودا ستونه به کاګي دا څه فل وتاويږي سټ باندې شتاول لکه سړي چې پر سټ کې بریک راشي غریب بیا ټول داسې تاوي او نو تاوي نو دا الله پاک د ورځې قیامت طرف ته نه کوي وې دا ورځې نه مخ کې د ځن کدن نه مخ کې د مرګ نه مخ کې چې بیا به سټ د مرګ نه پس خو سټ تاوي راته خلک ولا تاوي راته خي طرف ته کول او ګس طرف ته مخ ولا لک قبلي ته کوي خپل خو نشي اړولې کنه الان کې چې خپل کمړولې نو صحیح ته ولا واړو نو موږ ولا خیر بیا کوشش خپل کوو چې خو موږ په قبلې ته کیاو په کله ټول مسلمانانو خو وای چې الله پاک فرمایي چې مخکې مخونه واوړي دا ورستو طرف ته او نلعنهم او یا لعنتکمونګه کما لعنا اصحاب السبت لکه څنګه چې لعنت کړو مونږه په هغه ورځ د خالی والا باندې یعنی لعنت وکړو په اصحاب السبت باندې چې هغه کبانو والا خلقو چې هغه د الله حکم کې بدلوال راوسته او هغه ته بیا کندې کړسته او هي کې به شپې هغه غیر کو بیا به د ګل پورز یعنی او استکنه نو د خالی پورز داغه هغه کار حرامو نو هغه له ورته دا و ترجمه پر مخام به ایت ورخ مات کو او بیا به سار وخت هغه به ورته بند کو نو هغه ټول کبان مې پکې کیر کو
او بیا په یک شنبه باندې یعنی د ګل په ورځ باندې براغه او هغه بیا ټول نیو الله ورته دا څه مکوي او بس هغه نه منل بس الله پاک دې بيزوغان جوړ وکانا امر الله مفعولا او بیا د الله پاک دا حکم یا ساتي چې هغه کم کار حکم وکي بس هغه بیا کیږي ای کی بیا رستوالی ندی چې بیا هغه ډیله شي یا برستو شي ان الله بشک الله چې لا یغفرو نبخي ان یشرک هغه سړي لرا چې شرک کوي به هغه سره ويغفر ما دون ذلك او وبخي د دې علاوه لمن یشاء چاته چوغاړي یعنی دلته کې الله پاک او فرمایي صریح حکم او فرمایي چې څوک شرک کوي الله سره هر قسم شرک هغه الله پاک نه بخي د شرک نه علاوه چې چاته الله پاک ګناهونه وغواړي نو به بخي ومن یشرک بالله او چا چې شرک کو الله سره فقد افترا نو د ډیر به بوختانو تړلو په الله باندې اسمن عظیما او د دې د وی ګناه مرتکب شو ډیر وی ګناه یو کا اوس الله پاک فرمایي چې دا لعنت چې کوم دی د لعنت مبارک ډیر احادیث راغلي چې تاسو په چا لعنت وکوي لعنت دی په زبانه لعنت دی په باندې داسې مو دا ایرانی استعمال دا لعنت چې کوم دی دا الله پاک پکې مو خلکو چې راکړي بلکې تر دې په علماء لیکلي چې کفار هم چې په کفر باندې خاتمه نشي نو اس پته نه لګي چې دا مرګ نمخ کې مخکې کلمه وای نو پاغي باندې هم لعنت وکوي تر دې پورې مفسرین او حضرات لیکلي باقی په قران کې چې چا باندې الله پاک لعنت کړي نو هغه خو جایز دی هغه خو چې کوم آیات وایو بسای کې وایو کنه هغه واسب لك علی لعنت الله علی الکاذبین فترجلوا باندې الله لعنت دی لعنت الله علی الکاذب علی الظالمین فظالمانو باندې الله پاک لعنت همون لعنت دی ته وایي چې مطلب دا یعنی دا الله د رحمت نه محروم شي دا الله د رحمت نه محروم شي یا محروم شوی لعنتی هغه ته وایي یعنی دا الله د رحمت نه همیشه لپاره محروم شي نو کومې پر سره مرشوي دي نو هغه د لپاره صدا څه نشي ویل کنه ولی کاغه توبه وباسي الله پاک فرمایله هغه مشرک نه وي نو چې شرک کې راغه خاتمه ونه شو او توبه وسته د مرګ مخکې نو الله پاک به وبخي دلته کې الله پاک دا فرمایي ومن یشرک بالله یو چا چې شرک کو الله سره فقد افترا اسما عظیما نو دو تړلو په الله باندې ډیر لوی بهتان او ډیر ګناګار شو او ډیر لوی ګناه وشوا علم ترى آیات او نریدو نګوري ته ال الذين كسانوا تا یزکون انفسهم چې پاکیزه جوړوي خپل ځانونه بل الله یزکی بلکې الله چې کوم دی نو هغه پاک دی او پاکوي من یشاء چاله چوغاړي الله پاک دی او پاکوي هر هغه څوک چې چاله غواړي ولا یظلمون فتیلا او په چا باندې الله پاک معمولی برابر ذره برابر بم ظلمونه کی یعنی د خپل ځان په خپل صفت نه کول پکار چې هغه ځان پاکیزګي بیان کی چې زه داسې پرهیزګار یم موضوع داسې ما بس تا خپل پرهیزګاری الله پاک ستاسو پرهیزګار پته لہذا د دې وخیال ساتي او نو خپل ځان په خپل صفاتونه کوي صفات هغه چې هغه ستا بل سوکو کی او صفات وي د چا په مخ کې دا هغه صفات نه کول پکار دا سړي لکه هغه گیټه چې ته په توره باندې وې او راغورځه عمل ولا خرابه ریاکاری و پک بیا راشي نو د یو مسلمان روح رستو د هغه
کمی م بیانو هغه کې چې کوم خوبیان دي هغه خلکو ته بیانو هغه خوبیان به الله پاک تا کې راوړي او که چېرته دا هغه کمی بیانې چې هغه کې دا کمی ده دا کمی ده نو وای دا کمی و د مرګ نه مخکې او پیره پتا کې بیا راځي لہذا چا کمی م بیانوي دا نن نه دا سبق یاد کړئ د ضرور مسلمان کمی م بیانوي چې هغه کې داسې دی او هغه داسې دی او داسې دا هغه ښه صفتونه بیانوي چې کوم ښه کاری کړي هغه بیان الله پاک باغ نیک او تا ته هم خدای پاک دا وکړي اوس الله پاک فرمایي چې انظر وګورئ کیف یفترون څنګه تړي دا خلق علی الله کذب په الله باندې دروغ وکفا او کافی دی الله پاک به ذی مجرمانو د پاره اسم مبینا او د دې دا د ګناه چې کوم دای کوي دا د دې درانیو د پاره الله سره د گواهی په تور باندې کافی ده چې الله په دې باندې دی رونی سی په ورځ د قیامت یا د مرګ مخکې رونی سی الله ته خو هیڅ ګرانه نه کړ الله پاک دې موږ ټول په دې آیاتونو د عمل کولو توفیق راکړي